مسئلې آسان حل دی. بہرحال چې کله روژهدار سړی خپل کور والا سره غاړې تر غاړې شو او دی ډسچارج شو، پوهېږې منی تی خارج شو، نو په دغه صورت کې صرف ګوره غاړې تر غاړې شي دی ښه، په دې صورت کې روژه لاړه ختمه شوه، ماتې شوه او د دې قضا به راګرځي، صرف بیا یې کفاره نشته دی. یا اسې ناست دی ګپ شپ لګیا خپل کور والا سره او انزال وشي ډسچارج شي، په دې صورت کې هم روژه ماتېږي. دغه رنګې لاس سره منی خارج کول په دې باندې هم روژه ماتېږي. د دې ټولو په وختونو کې بیا به څه کوي؟ دې به قضا راګرځوي، د روژې قضا به یې راګرځوي. په حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله ناکح الید، الله تعالی دې خلکو باندې لعنت ویلی دی. یو صحابي راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته، و ای د الله رسوله خپل کور والا سره ګپ شپ لګولی شم په روژه کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته آو لګولی شي. عایشه آبی نه روایت دی. بل هلک راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو د الله رسوله زه خپل کور والا سره ګپ شپ لګولی شم روژه کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نشي لګولی. صحابو تپوس وکړو یا رسول الله دا سم اجروا، یو ته تاسو اجازت ورکو بل ته اجازت ورنه. وای دا یو سړی چې ونو دی کامل العقل او سلیم العقل سړی و، یعنی دی مشر سړی دی په خپل خواهشات باندې قابو ساتلی شو. دا بل چې کوم دا نوجوان هلک و لحاظه دی په خپل خواهشاتو باندې قابو نشو ساتلی، د دې د وجې نه دته داسې کول نه دي پکار. نو محترمو مسلمانانو چې کله یو سړی په خپل نفس باندې خواهشاتو باندې قابو نه وي او قابو کولی نشي، دله پکار دا دي چې یاره دی څه کوي؟ دا داسې ځایونو نه، خلوت نه، د خپل کور والا سره یوازې د ناستې نه، ګپ شپ نه، تعلقاتو نه، پیار وغیره نه، د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چا چې د رمضان یو روژه وخوړله بغیر د څه عذر نه، وایي که د دې په مقابله کې دغه سړی ټول عمر روژه ونیسي نو د دې خیر او برکت ته نشي رسېدلی. ولې؟ تا ته پته شته ګوره رمضان کې ستا دپاره فرشتې دعاګانې کوي، په دې لارو کوڅو کې ماران لړمانان چینجي دعاګانې کوي اللهم اغفر للصائم، الله د دې مغفرت کامله وکړي. دغه شانتي فرشتې ستا دپاره د ستا دعا امین دپاره راکوزیږي. بهرحال نو د دې روژې انتهایی احترام او خیال پکار دی مسلمانانو.